أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. صدق الله العظيم. معزز سامعین دا سورة البقرة ونبیم نمبر آیت الہ العالمین فرمائی قل ورتقوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی یہودیانو تا من کان عدوا لجبریل سوک چوی دشمن دا جبرائیل علیہ السلام فإنہو بس بیشک شان دا دے جبرائیل علیہ السلام نزلہو نازل کڑے دے قرآن عظیم الشان علی قلبکا ستا پزړه باندې باذن الله فاذن د الله تبارک وتعالى سره مصدقا پداسه حالت کې چې تصدیق کوون کې دی لما د هغه څه بین یدی چوڑان دی لدین او کم کتابونه وهدن او هدایت دی و بشرا او زیر دی للمؤمنین مؤمنانو دپاره من کان عدوا لله سوک چوی دشمن دا اللہ رب العزت و ملائکته او دا اللہ رب العزت دا فرشتو و رسوله او دا اللہ رب العزت دا رسولانو و جبریل او دا جبرائیل علیہ السلام و میکالا او دا میکائیل علیہ السلام فإن اللہ عدو للکافرین بس بے شک باری تعالی دشمن دے دا کافران ولقد او خامخا پتاخی سرا انزلنا الیکا نازل کڑے مون ستا طرف تا آیات بینات واضح آیتنا وما یکفر او کفر نکوی انکار نکوی بها پدی سرا الا الفاسقون مگر فاسقان او کلما ایا ہر کلچے عاہدوا عہدا وعدو کی دوی و وعدا نبذہو اغرزی دغ وعد فریق یودل منهم لدوینا بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ اکثر لدوینا ایمان نراوی ولما جاءهم او ہر کل چراغ دویت رسول یو عظیم الشان رسول من عند اللہ دا اللہ رب العزت لجانبنا مصدق تصدیق کون کے دے لما دا حغس معهم چل دوی سردی نبد فریق اغرزولو یودلی من الذين اوتوا الكتاب دا اغا کسانونا چی ورکڑے شے واغیتا کتاب چی توراتو کتاب اللہ وراء ظهورهم کتاب دا باری تعالی وراء ظهورهم اغرزولو شات دوی کانهم لا يعلمون گویا چی دوی علم نلری دا لفظی ترجمہ دا دغا آیتونو و دغا آیتونو کی ہم زما استاد آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شان طرف تا اشارہ دا او کم یہودیانو چی کم خبر کڑی و دا آغی تردید او بل پدی کی دا خبر ہم چی یہودیانو جبرائیل علیہ السلام مبارک دشمن گڑلو چی جبرائیل علیہ السلام زمون دشمن دے او دا خبر ولی کولا چی جبرائیل علیہ السلام زمون دشمن دے پا دغا آیتونو کی دا آغی بحث دے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا یہودیان راغلل او دا حقینی یو سو پختنی کولی سوالاتی کول اغداسی سوالاتو چی دا نبینا علاوہ بل چاہتا دا حقی جوابات یاد نو اس دا رسول دا یہودیان چی راتلل دا صد پارا دام دید پارا راتلل تی چی دا برحق نبی دے او کنا اگوی تا پتا و دی یہودیانو تا چی دا پا سچ نبی دے خو لیکن اگا خپل شیطانت دا پارا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تا چکل راغلل نو بدی کی یہودیان ورتوی چی مونگ یو سو پختنی کو رسول اللہ مبارک ورته فرمایي چې پوښتنه وکړي
خو لیکن د یو خبرې وضاحت درته کوم چې تاسو به اسلام راوړئ بیا دوی وویل چې صحیح دی موږ به اسلام راوړو اول پوښتنه د رسول الله مبارک نه دا کوي چې مخکې د تورات د نزول نه وړاندې یعقوب علیه السلام مبارک کم طعام په ځان باندې حرام کړی رسول الله مبارک ورته فرمایي زه تاسو ته قسم در کوم په هغه ذات چې تورات هغه نازل کړی دی تاسو ته پته ده چې یعقوب علیه السلام مبارک بیمار او هغه اوږده بیماری تیر کړه چې دا بیماری اوږده شوه هغه یو نظر ومنه هغه نظر دا و چې کچېرته الله زه جوړ کړم نو زه به د اوښ غوښه دا به نه خورم او د هغې پی به نه څښم یعنی دا یعقوب علیه السلام مبارک د خوښ طعام او مشروب نو هغه مبارک په ځان دا حرام کړي دي یهودیانو وویل چې بالکل صحیح دا خبره هم صحیح ده بل پوښتنه د رسول الله مبارک نه دا کوي چې دا څه وجه ده چې ماشوم کله پیدا کیږي کله مور طرف ته رجحان کوي او کله او سړی طرف ته او د ښځې او د سړي دا کم اوبه چې دي دا څنګه وي رسول عربي صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایي چې د ښځې دا کم اوبه چې دي دا نرمي وي کلک نه وي او زیړوالي طرف ته مایل او د سړي دا اوبه چې دي دا سپین وي او کلک وي چې کله دې دواړو کې کم اوبه غلبه وکړي نو بچی هغې طرف ته لاړ شي دوی وویل چې صحیح ده اوس رسول عربي صلی الله علیه وسلم مبارک دا دو جواب صحیح ورکړه بل پوښتنه د رسول الله مبارک نه دا کوي چې یعنی آخري پوښتنه د رسول الله مبارک نه دا کوي چې ستا دوست څوک دی نو رسول الله مبارک ورته فرمایي چې زما دوست حضرت جبرائیل علیه السلام دی چې کله دا خبره وکړه چې زما دوست حضرت جبرائیل علیه السلام دی نو دوی وویل چې جبرائیل علیه السلام زموږ دشمن دی زموږ جبرائیل علیه السلام دشمن دی رسول الله مبارک ورته وفرمایل کنه چې ولی تاسو تصدیق د هغې نه کوئ دوی وویل چې یاره زموږ دشمن دی اوس دا دشمن ولې دی په یو روایت د حضرت ابن عباس رضی الله عنهما غالبا یا امام قتاده سے دا روایت را نقلی خود عمر فاروق رضی الله عنه عمر فاروق سے یهودیانو مجلس تلاړ چې کله د یهودیانو مجلس تلاړ نو هغوی ډیر خوشحال شو چې عمر صاحب راغی مونږ ته او عمر صاحب خو یو بهادر انسان خامخا د هغې په زړه کې به دا ګرځېدلي و چې یاره خپل دین یې پرېښوستو یا څه عمر رضی الله عنه ورته فرمایي چې په دې مه خوشحالېږئ چې زه رالم ستاسو دپاره دې دپاره چې زما تاسو سره مینه ده دې دپاره نه یم راغلی او یا زه ستاسو دین طرف ته رغبت کوم نه بلکې دې دپاره راغلی یم چې زه ستاسو نه لږ څو خبرې واورم په دې کې مباحثه کېدله چې کله یې مباحثه کوله نو دغه یهودیانو تفاسیر لیکي و دی جبرائیل علیہ السلام عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو فرمایل چې تاسو دوست څوک دی د رسول الله مبارک وی عمر فاروق سے وہ فرمایل چې یاره د رسول الله مبارک دوست چې دی هغه جبرائیل علیہ السلام نو دی ویل چې یاره زمونږ د نبی جبرائیل علیہ السلام دوست ولی چې کله اوس ګوره دلته کې دی روایت کې دا وجه بیان دی چې کله به جبرائیل علیه السلام د الله د طرف نه راغی د یهودیانو رازونه به رسول الله مبارک ښکاره کول چې په دې کې دا فساد دی نو دغه بدبختو خلکو دا خبره وکړه جبرائیل علیه السلام زموږ دشمن ځکه دی چې هغه زموږ رازونه رسول الله مبارک ښکاره کړي او پاتې شو حضرت میکائیل علیه السلام هغه به چې راغی هغه به صلح راوړه هغه به طعامونه راوړل ښایسته ښایسته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته پاسید چې تاسو ډېر بدبخت خلک یې په دې پوهیږئ چې جبرائیل علیه السلام راوړي ورته خو بیا هم د دې نه باوجود تاسو زموږ د آقا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مخالفت کوئ عمر فاروق سے پاسید او له دې نه لاړ په یو روایت کې حضرت انس رضی الله عنه مبارک فرمایي عبدالله بن سلام دې د یهودیانو یو لوی عالم دې مبارک رسول الله مبارک تراغه چې کله رسول الله مبارک مدینه منوره ته تشریف راوړ عبد الله بن سلام راغه ورته وایي زه یو څو پوښتنې کوم تانه رسول الله مبارک نے چې کله پوښتنې کولې چې د قیامت علامات څه دي او دغه د اوبو د ښځې او د سړي باره کې پوښتنه وکړه نو رسول الله مبارک جوابات ورته صحیح ورکړل چې د قیامت یو علامه دا ده چې د مغرب سیټ نه به دا خلک یو اور ولګي دا خلک به ټول مشرق طرف ته روان شي او بل رسول الله مبارک د ښځې او د سړي دا اوبه ورته وضاحت وکړو دغه شان یو بل تپوس یې کړی او د هغې جواب یې ورکړ
خو بیا عبد الله ابن سلام ورته وایي چې ته په حق رسول هغه وخت پورې د ایمان نه راوړي ته په سچ رسول دا يهوديان چې دا اسې تهمتونه لګي پتا پورې خو کچېرته ته دوی ته زما د اسلام د راوړلو خبر ورکي په ما باندې به هم تهمتونه لګي عبد الله ابن سلام لاړ رسول الله مبارک ته يهوديان راغلل رسول الله مبارک د يهوديانو نه پوښتنه کوي چې عبد الله ابن سلام په تاسو کې څنګه سړی دی اوس دا يهوديان ورته وایي چې عبد الله ابن سلام خو ډېر ښه سړی دی او ډېر لوی عالم دی د تورات د پلار هم ښه سړی و چې کله دا صفتونه یې وکړل ورته وایي که چېرته د اسلام راوړو تاسو اسلام راوړئ اوس خو اسلام راوړی وایي که چېرته د اسلام راوړو تاسو اسلام راوړئ په دې کې هغوی ویل چې نه د الله پناه نیسو په دې باندې چې دی اسلام راوړي دی چېرته اسلام راوړي نو په دې کې عبدالله بن سلام رضی الله عنه راغی چې کله راغی هغه دا خولې نه دا الفاظ ویستل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله چې کله دا الفاظ یې وویل دغه بدبخت یهودیانو بیا څه خبره وکړه چې عبدالله بن سلام په مونږ کې د ټولو نه بېکاره سړی دی د ټولو نه خراب سړی دی د پلار هم خراب نو عبدالله بن سلام وفرمایل چې زما خبره رښتیا شوه یا رسول الله ګوره دا تهمتونه اوس په ما باندې نو په دې آیتونو کې هم باری تعالی فرمایي چې څوک دا خبره کوي چې جبرائیل علیه السلام زموږ دشمن دی هغه د الله دشمن دی د فرشتو دشمن دی د رسولانو دشمن دی ځکه چې د جبرائیل علیه السلام په واسطې تورات نازل شوی دی د جبرائیل علیه السلام په واسطې دغه قرآن نازل شوی که تاسو جبرائیل علیه السلام نه منئ دې نه پته لګي چې نه قرآن منئ قرآن خو هسې نه منئ نه تورات هم نه منئ او نه موسی علیه السلام مبارک تاسې منئ په دې بل آیت کې د دې شان نزول متعلق یو یهودي چې هغه دا خبره وکړه چې د رسول الله مبارک نه څه واضح احکام آیتونه معجزات ندي راغلي موږ ته دغه بدبختو ته پته وه په دې ولقد انزلنا الیک آیات بینات د دې آیت لاندې ابن امام فخر الدین رازی رحمه الله د ابن عباس سے قول پیش کړي چې رسول الله مبارک مدینه منورې ته نو راغله چې کله به د مشرکانو د يهوديانو یعنی د يهودو چې کله به د اوس او د خزرج قبیلی سره جګړه راغله نو دوی به د رسول الله مبارک ذات په وسیله کې الله ته پیش کولو لا راغله نو خو چې کله راغې دوی بیا څه تکذیب وکړ او د رسول الله مبارک انکار وکړ نو په دغه آیت بیا باری تعالی نازل کړي دغه متعلق چې ولقد انزلنا الیک آیات بینات رسول الله مبارک الله فرمایي چې مونږ قرآن تا طرف ته نازل کړي واضح دلایل هم درکړي دي په هغه کې څومره مخکې قصې تیر شي دوی د یو تکذیب هم نه دی کړی هغې نه یو خبره پرون هم تیر شوه چې الله ورته فرمایي چې ته ورته ووایه چې تاسو تمنا د مرګ وکړئ دوی به تمنا د مرګ هېڅکله ونه کړي هماغه و چې کله رسول الله مبارک ورته وفرمایل چې تاسو تمنا د مرګ وکړئ دوی خولې چپ کړي تمنا د مرګ یې ونه کړه ودي بل آیت کې الہ العالمین فرمای او کلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم چې کله دوی سره کوم وعده شوی دا دوی مخالفت د وعده کړي دي باقي کې یو وعده دا و چې د رسول الله مبارک په ذات به تاسو ایمان راوړئ دا خو رسول الله مبارک فرمای کچرته موسی علیہ السلام زما زراشم او موسی علیہ السلام موجود وي پاغیم لازمه ده چې زما اتباع وکړي پاتې شو چې هغه خلک چې دعویداران دي چې موږ د موسی علیه السلام پیروکار یو او هغې راوړی کتاب په هغې باندې عمل کوو هغه خو په طریقه اولا باندې ایمان بیا راوړي چې رسول الله مبارک فرمایي که موسی علیه السلام موجود وي هغه هم په ما باندې ایمان راوړي او هغه ته هم پکار دي چې زما د شریعت اتباع وکړي لکه عیسی علیه السلام مبارک به راکوزېږي د چا اتباع وکړي خو زما استاد آقا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د شریعت اتباع وکړي نو دغه شانتي دې کې هغوی وعده کړې وه رسول الله مبارک وفرمایل یهودو سره د څه شي واده شوې ده په دې کې یو عالم مالک بن صهیب نامه وه هغه پاتې شو وایي زموږ د الله په ذات قسم وي زما د الله په ذات قسم وي چې هېڅ واده موږ سره نه ده شوي یعنی دا واده نه ده شوي چې رسول الله مبارک باندې تاسو ایمان راوړئ نو الله آیت نازل کړ چې دوی ډېر مخالفتونه کړي دي دوی دغه وعدې وکړي د وعدو نه علاوه بیا دغه وعدې بیا شاته وغورځوي په آخري آیت کې الله رب العزت فرمایي دوی ته رسول معظم رسول راغی چې رسول الله مبارک او د تصدیق د موسی علیه السلام کولو د تصدیق د تورات کولو خو لیکن بیا هم دوی انکار وکړو هغه خلکو انکار وکړو چې هغوی ته الله تورات ورکړی و او څه وجه وه د انکار وجه دا وه چې په تورات کې دا لیکلي وو چې د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې به نبي آخر الزمان راځي صرف په تورات کې دا لیکلي وو او دوی به څه کول بدلول به دا خبرې به بدلې کړي او دغه بغض او د حسد د وجې نه دوی څه وکړه انکار وکړو الله فرمایي کأنهم لا یعلمون ښه پته وه ورته خو لیکن بس دوی نه پوهېدل اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى